فرمائی یقولون دا کاملان مومنان اولیاء با او فرمائی ربنا اے زمان پروردگارا اخواننا کانو یسولون معنا دا گناہگار مسلمانان چی جہنم تروان دی یا اللہ دا زمان دا سنون دی با منگ سر دنیا کی منزون کول ویسومون معنا ویحجون معنا دوی با منگ سر روجی نیوی و دوی با منگ سر حجون کول فادخلتهم النار یا اللہ تدی جہنم تور تا داخلے نو چکل دا غیرتی خلق دا اولیاء کرام اللہ جل جلالہ سر پا دی لہجی خبریو کی دا دی پا بارکے نو چونکہ دیتا ناز وی دیتا ادا وی اللہ دا خپل اولیاء ناز و ادا پیجنی چی دا زان دا پارا نوی دا دا دی مسلمانانو گناہگار دا پارا منتدا ماتا دا خبر کئی نو قال نبی علیہ السلام مبارک فرمائی فیقولو اللہ بورتو فرمائی چی اذهبو فاخرجو من عرفتم منہم لار شئی جہنم تا داخل شئی او چی پدی کی تاسو سو کم پیجن اغید جہنم نرو باسی ازان سرے جنت تا بود قال نبی علیہ السلام فرمائی فیأتونہم فیعرفونہم بصورہم دی بجہنم تلارشی او داغید شکرون بدیو پیجنی فمنہم من اخذته النارو الى انصاف ساقیه دا دوین بازی با تر نیمو پندو پوری اور نیولی وی دا سی کسان دو زخیان بھئی چی تر نیمو پندو پوری با دی اور دا جہنم نیولی وی ومنهم من اخذته الى کعبیه او سب دا سی وی چاگی با تر گیٹو پوری دا جہنم اور نیولی وی فیخرجونهم دیبا آغا گناہگار دا دی جہنم نرو باسی فیقولون بیاب اللہ توائی ربنا اے زمان پروردگارا قد اخرجنا من امرتنا یا اللہ منگا آغا سوک دا جہنم نرووست چی دا چاپ بارک تا منگ تا حکم کرے ہو قالا نبی علیہ السلام مبارک فرمائی ویقولو اللہ جل جلالہ و مزید دی اولیاء تو فرمائی اخرجو من کان فی قلبه وزن دینار من الایمان دا چا پزلکی چی دا یو دینار پا مقدار بانی ایمان ویلار شی غیم دا جہنم نرو باسی ثم قالا بیا باورتوئی من کان فی قلبه نصف دینار دا چا پزلکی چی دا نیم دینار پا مقدار بانی ایمان وی اے زما اولیاء کرامو اغلار شی غیم دا جہنم نرو باسی حتی یقولا تردی حد چی اللہ پاک جل مجدہو با اخپلو نیکانو اولیاء تو فرمائی چی من کان فی قلبه وزنو ذرتن دا چا پزلکی چی دا ذری پا مقدار بانی میمانوی تاسو تنین اختیار دی لارشی اگا طول دا جہنم نرو باسی او جنت تیبودی چی تاسو مانا خوشحال شئی قال ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی فمن لم یصدق سوک چی اسم دا دے پبارک یقین نکئی سوک اسم یقین نکئی دا چا یقین نرازی نفل یقرأ هذه الآیت غد دا آیت کریمہ اولولی دا اللہ دا کتاب دا آیت کریمہ دے اولولی چا اللہ فرمائی ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء سلورم پارا سورہ النساء کی 48 نمبر آیت کریمہ چا اللہ جل جلالہ فرمائی بے شک اللہ دا خبر نبخی چا دا غصر شرکش اور چا دا دین علاوہ کم گناہ ہم چوی چا دا چا دا پارا خوخشین و غورت بخی نو دا آیت کریمہ دی اولو دی ذکا پا دے کہ شان دا اولیاء اللہ بیان شوے دے چاہا کم خلق دی پیجنی دی سره منزونه کړی دي دی سره
ناسته پاسته کړي دي د دې سره مینه ساتلې ده دې سره حجونه کړي دي دې سره روزي نیولې دي دا یو قسم نه پرېږدي د الله د اولیاءو یعنی دومره لوی شان دی چې هغې سره څو قسم کیني هغه هم محروم نه پرېږدي نو ګوره چې د چا په زړه کې د یو دینار په مقدار باندې ایمان وي نو هغې هم ځان سره جهنم نه وباسي وبوځئ چې د چا پړه کې د نیم دینار په مقدار ایمان یې هغې هم بوځئ او آخر کې ورته فرمایي چې د ذرې په مقدار باندې ایمان یې په زړه کې وي نو زه د دې په جهنم کې پسېدلو باندې څه کوم چې تاسو پې ما نه خوشحالېږئ د یې لاړ شي دا ټول راوباسي ځان سره یې بول نو که مونږ ډېر هم ګنهګار یو الحمدلله والمنه که هغه نور نه نو د ذرې په مقدار ایمان خو به هم پړه کې وي که نه د دې اولیاو په نظر کرم سره به الله مونږ د جهنم نه د هغې په لاسونو وباسي او جنت ته به هم بولي پته ولګېده چې د ذرې په مقدار ایمان هم پړه کې وي د انسان دپاره خلود فی النار نشته الله ولا ذرایع جوړې کړي دغه شانې د الله د دوستانو یو لوی مقام دی د الله د دوستانو شان دی چې د محبوب علیه السلام په خوله مبارکه د هغوی صفات بیان شوي بل طرف ته ضروري او هم خبره دا ده چې هر چاله پکار دی چې د اولیاء او د بې ادبۍ نه خپل ځان بچ وساتي او د خپل اخرې خاتمې د خیر خیال دې ضرور وساتي خپل قلمونه خپل خولې دا د کنټرول کې چې د الله د قهر نشانې نشي او د بدبخت خلکو د انجام نه دی عبرت حاصل کی او ځان دې د هغه حدیث مبارک مصداق وګرځئ چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایي چې السعید من وعظ بغیره نیک بخت انسان هغه څوک دی چې د بل نه عبرت واخلي اورئ په دې ضمن کې زه یو واقعه ستاسو مخکې پیش کول غواړم دا واقعه علامه نور الدین علی شتنوفی رحمت الله تعالی علیه په بهجت الاسرار صفحه نمبر 20 کې را نقل کړي او دارنګي علامه ابن حجر هیتمی رحمت الله تعالی علیه په فتاوا حدیثیه کې را نقل کړي چې ابو سعید عبدالله محمد بن حبت الله بن علی الشافعی رحمه الله فرمایي چې نورو کتابونو دته علی بن ابي عسرون ویلي عبدالله بن ابي عسرون ورته ویلي دا عبدالله بن ابي عسرون یا ابو سعید عبدالله صاحب دې فرمایي چې زه د ځوانۍ په حالت کې د علم په طلب کې بغداد ته لاړم بغداد او ابن سقا په دغه ورځو کې د بغداد په مدرسه نظامیه کې زما ملګری او زما همدرس بل ملګری مونږ سره حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله تعالی علیه هم مونږ درې واړه ملګري چې هغه هم په مدرسه نظامیه کې مونږ سره سبق ویلو دغه وخت کې پیرانی پیر سے مبارک رحمت الله علیه طالب العلم وی مونږ به عبادت کولو د صالحینو زیارت او ملاقات له به یو ځای تلو په دغه ورځو کې په بغداد کې یو غوث د هغه باره کې دا مشهوره وه چې کله کله دی په مجلس کې ناست وي او د نظر د خلکو نه غایب شي لږ ساعت پس بیا چې دی په خپل ځای باندې راښکاره شي دا ابو سعید عبدالله صاحب وی چې زه او ابن سقا او شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله تعالی علیه درې واړه د غوث د ملاقات دپاره د هغه دربار ته روان شو د مدرسې نظامیین روان شو د هغه دربار ته ځو په لاره کې ابن سقا وی چې زه به د دې غوث نه داسې سوال کوم چې دی به ماله د هغې جواب نشي راکولی او حاضرینو خلکو ته به دی شرمنده شي ابن سقا
دې دواړو ملګرو ته داسې وي چې زه به د غوث نه داسې یو سوال کوم چې دله به هغه جواب نه ورځي نو دی به د خلکو مخکې ډېر شرمنده او رسوا شي